احسان الله صاحب کوالیفیکیشن مو څونه دی د احسان الله صاحب چې دی نن هغه مخکینی احسان الله صاحب یو عام احسان الله صاحب چې دی هغه نن څه محسوسوي؟ پی ایس ایل سٹار احسان الله کوم چې د سوات اوسیدونکی دی یو ساده انسان دی کرکټ ته احسان الله څنګه رالی او د کوچ د سایډ نه څومره سپورټ او د پلار د سایډ نه هغوی ته څومره سپورټ ورکړی شوی دی احسان الله څومره تعلیم کړی دی او احسان الله کرکټ ته څنګه رالی دغه ټوله قصه احسان الله په خپله باندې بیان کړې ده دغه خبرې تاسو واورئ دغه ویډیو تاسو وګورئ چې د والد صاحب د ده سره څومره سپورټ هر یو پلار دی هم د احسان الله د والد صاحب په شان دي شي ټول پلاران ښه وي د خپل ماشوم د خپل بچي د کامیابېدو کوشش کوي خو د احسان الله پلار په هغه پلارانو کې دی څوک چې د ماشوم څوک چې د خپل بچو هغه خواهش ته ګوري چې د دوی انټرست په څه کې دی د احسان الله دغه خبرې واورئ او د والد صاحب دغه خبرې هم تاسو واورئ د هغې نه پس یو دوه خبرې زه تاسو سره شریکوم نو داسې خو بچا نه وي دي که نه داسې خو ما والد صاحب خو به وی خو داسې زه به سکول ته تلم نو هغه به یې دا سوبړی راغستی په دې به څه کوی دغه ما ته بیا ما والد صاحب ته یې ما زه کرکټ کوم چې هغه ما ته سکول نه ما نه یم ما زه بس کرکټ کوم چې د زه اکیډمۍ ته بوتلم زما ماما او دوه ماماګان مې وو ما د کوزي درشخیلې نه کرکټ شروع کړی په ټیپ بال باندې داسې کلي واړه راغونډ شي هغو زما ماما ته وویل ستا خورۍ خو چې دی هغه ډېر تیز ګیندونه کوي نو زه هلته لاړم هلته ډېر تیز تیز ګیندونه وکړو نو هغه زما دواړه ماماګان چې وو ملک احمد او اریاض احمد نو اریاض احمد بیا زما پلار ته وویل چې دی به اکیډمۍ ته بوځو نو دی به اکیډمۍ کې څه مخکې لاړ شي نو زه بیا اکیډمۍ ته بوتلم هلته ما ښه ګیندونه کول نو هغې نه بعد بیا په مردان کې ټرایلز راغلو نو کم چې پی سی بي نه سلیکټران راغلي په هغې کې ما فاسټیز بال وکړو بیا له هغې نه بعد زه په ملتان ته سلیکټ شوم په ملتان کې ما ښه بالونه وکړو پاکستان کې مې فرست پوزیشن واغست 145 کې مې بال وکړو فاسټیز بیا له هغې نه بعد زه ګریډ 2 کې رالم بیا له هغې نه بعد زه نیشنل ټي 20 کې رالم بیا قید اعظم ټرافۍ کې رالم بیا پاکستان کپ کې رالم او اوس چې تاسو ګورئ د پی ایس ایل کې راغلم ما چې پی ایس ایل کې به انشاءالله زه پرفارمنس کوم او زه به پاکستان شرط حاصلوم انشاءالله مهرباني احسان الله صاحب کوالیفیکیشن مو څونه دی سبق مې نه دی ویلی نه دی ویلی څونه پورې بیخي مې نه دی ویلی ښه جي کله چې ستاسو پلار به وی چې یاره ستاسو والد صاحب به وی چې یاره یو سوباړی راغستی دی مشران خو چې دي لکه کاکا چې دی کاکاجي دی لکه دغه ځای کې به ناست وو که نه مونږ به راووتو دغه ځای کې مونږ کیلوال کرکټ کوو لکه هغه پوست بال به ته وي هغه چینا بال په شاني نو مونږ به دغه کرکټ کوو نو هغو به اکثر قار شو چې دا څه سوباړی دی او دا څه راغستی دی نو نن زه د هغو په چهره چې ده که نه ډېره خوشحالي وینم نن هغه مخکینی احسان الله صاحب یو عام احسان الله صاحب چې دی هغه نن څه محسوسوي؟ اوس هم زه هغه محسوسوم چې زه هغه عام احسان الله یم زه دا نه یم چې زه سټار یم یا دغه یم دغه یم ما کې هغه شی نشته الحمدلله الله پاک ترې پکې رحم نه ولي الحمدلله الله پاک لاک لاک شکر دی چې دا شیزونه په ما کې نشته زه هغه احسان الله یم هغه زوړ ستاسو د ټولو خلکو لپاره زه دا زوړ احسان الله یم خو ډېره زیاته خوشحالي محسوس کړله مور ورته هم دواګانې کوي زه ورته هم دواګانې کوم که نه او د کلي دا خلک او دا ټوله دنیا هغه ته دواګانې کوي حاضر نو عزت هم الله ورکوي ذلت هم الله ورکوي چې چا له عزت ورکړي خو ثابت دنیا راپسې عزت ترې نشي اخیستی او چا له ذلت ورکړي ثابت دنیا راپسې ذلت ترې نشي چوتولی هر څه چې کوي الله کوي او د الله په فضل کرم باندې به انشاءالله د پاکستان نوم روښانه کوي انشاءالله کاکا دا راته ووایي چې احسان الله صاحب وایي چې کله به مې والد صاحب وایي چې یاره سوباړی راغستی دی ځان له یې کار کتلی دی نو چې کله یې رښتیا ولید او کله زما د کارکردګۍ نه مطمئنه شو نو بیا زما سره چې دی نه هغه تګ هم شروع کړو په دې سفر کې هغه زما سره په خپله هم ته نو نن چې احسان الله راغی او هغه سوباړي والا احسان الله چې کوم دی هغه راغی خپل کلي ته او په تحصیل مټه باندې د هغو په کومه طریقه باندې استقبال وشو تاسو څه محسوس کړو؟ اول خو ما د خپل زوی ته مې سبق وایه که نه خو سبق ده نه وي او جو بیا چې دی پسې لکه د دغه په شانتې لیونو په شانتې ورپسې شو که نه جو زه اوس هم د لیونو په شانتې ورپسې شوم دا ما په یو ځای ما نه دی پرېښودی چې دی ورته ما رسولی نه دی یو ځای په دنیا کې پاکستان کې یو ګوټ ما نه دی پرېښودی دی ما هر ځای ته رسولی لاهور چې څومره ټرایل شوي دي ټولو ته دی ما رسولی احسان الله دا خبرې تاسو واورېدې څومره محنت چې احسان الله کړی دی یو غریبې کورنۍ سره تعلق هم ساتي او د دغې نه علاوه څومره تعلیم چې ده کړی دی هغه هم تاسو ته ویل چې تعلیم بیخي ده نه دی کړی او بیا هم یو داسې سټیج ته ورسېدو ځکه چې هغه خواهش و هغه شوق و چې د دې قوم دپاره د دې ملک دپاره څه وکړي د خپل ځان دپاره څه وکړي د ده نه یو غټ انسان جوړ شي عزت او ذلت
ذلت د الله په لاس کې څوک چاله چې وغواړي الله تعالی عزت ورکړي، چاله چې وغواړي ذلت ورکړي. خو انسان به خپل محنت کوي، خپل محنت به نه پرېږدي. او بل هغه والدینو ته مې پیغام دا دی چې خپل د ماشومانو د خپل بچو انټرسټ وګورئ چې د هغوی شوق کم سیټل دی، د هغوی په څه کې انټرسټ دی، نو هغه انسان ته جوړ کړئ. ځینې کسان، ځینې ماشومان، ځینې ځوانان نه غواړي چې موږ یو فیلډ ته لاړ شو، یو فیلډ د هغوی خوښ نه وي، خو د کور د سایډ نه په هغوی باندې داسې پابندي وي یا د کور د سایډ نه غواړي چې دغه د دوی دا بچی دی دغه داسې انسان جوړ شي. نو پکار ده چې والدین د ماشوم، د والدین د خپلو بچو انټرسټ وګوري، د هغوی شوق ته وګوري چې د هغوی په څه کې شوق وي، چې یو جایز کار وي. نو پکار ده چې د کور د سایډ نه، د والدینو د سایډ نه هغه ته پوره سپورټ ورکړی شي چې دغه ماشوم، دغه ځوان مخکې لاړ شي او د دې قوم او د دې خپل ملک خدمت وکړي، د خپل ځان یو کامیاب انسان جوړ کړي او د خپل مور او پلار هغه نوم روښانه کړي، د خپل پلار نوم اوچت کړي. پکار ده چې هر انسان محنت وکړي، هر انسان کوشش وکړي او الله تعالی هغه کامیاب کړي. د کامیابۍ لپاره لومړی څیز محنت دی، لومړی څیز کوشش دی چې انسان به محنت کوي، کوشش به کوي او د هغې صله الله تعالی ورکوي. ټولو ځوانانو ته مې دغه درخواست دی چې څه څیز کې ستاسو انټرسټ وي، نو پکار ده چې تاسو هغه فیلډ ته لاړ شئ، هغه سایډ ته لاړ شئ. ډېره مننه کوم د وخت د راکولو. د لوی الله په امان.